محترم عزیزانو د علماء کرامو دا مشن دی. شاه اسماعیل شهید رحمه الله په مسجد کې بیان کوي. یو نوجوان د مجمع په منځ کې پاسې شاه اسماعیل شهید رحمه الله ته فرمایي ته په جماعت کې لګیاي بیان کې او خلکو ته واعظ او نصیحتونه کوي، لیکن ستا په باره کې ما ته دا خبر را رسېدلی چې ته چې کوم دی حرامزاده او حرامي. الله اکبر. شاه اسماعیل شهید رحمه الله غونته هستی او هغه ته په مجلس کې پاسېدل او هغه ته داسې خبره کول. ورشه وګورئ چې شاه اسماعیل شهید رحمه الله کومه هستی وه چې د هغې د وجې نه چې کوم دی د بر صغیر تحریک چې کوم دی د ناکام دی. شاه اسماعیل شهید رحمه الله د ذکر د وجې نه د بر صغیر تحریک چې کوم دی د نیمګړه دی. لیکن محترم عزیزانو په دغه وخت کې شاه اسماعیل شهید رحمه الله دغه نوجوان په خپل مریدانو محترم عزیزانو بیا موږ او تاسو وایو علماء کرام د کوپر پتی ورکوي. که چېرته علماء کرامو د کوپر پتی ورکول نو شاه اسماعیل شهید رحمه الله په دغه وخت کې په دغه نوجوان باندې د کوپر پته ورکړي وي او مریدانو ته به ویلي وي چې دا ووهئ ویې ټکوئ او مړی کوي. لیکن په دغه وخت کې شاه اسماعیل شهید رحمه الله د نوجوان د څه جواب ورکوي؟ نوجوانه زما مور او پلار خو چې کوم دی ډېره ښه شرعي نکاح تړل ده، کوم ګواهان چې کوم دي هغه هم موجود دي، او که ته ورته چېرته میلاوېدل غواړئ نو هغه تا ته میلاوېدی هم شي. په دهلي کې چې کوم دی هغه موجود دي. لیکن دا نوجوان دا د توهین او د حقارت په بنیاد باندې چې کوم دی دا سوال کوي. لیکن محترم عزیزانو شاه اسماعیل شهید رحم الله په دا وخت کې څومره د پراختۍ مظاهره کړله. محترم عزیزانو د علماء کرامو مشن چې کوم دی هغه دا دی او زمونږ ستاسو نه چې کوم دی علماء کرام په دغه لار کې چې کوم دی دا بچي غواړي